بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی مهربان دی. قدرمندو فیاض بھائی لمې نن یو څو ورځې مخکې خپرونه کړې وه. خپرونه تاسو کته هم شئ. قدرمندو اواز مې اوچت کو. فیاض بھائی هغه ټایم ډېر زیات ټینشن کې و، خفګان کې و، جړا کې و. الحمدلله ما چې مایک استعمال کو، ما اواز اوچت کو، نو ډېرو خویندو میندو، ډېرو وروریانو، ډېرو تکړه پښتنو زه پې ویاړ فخر کوم چې د فیاض بھائی نمبر ما شو کو، د سره یې مرسته او تعاون وکړه. قدرمندو ډېر زیات خوشحاله شم یار چې کاشف علي ادنا غوندې انسان په اواز دغه خلک ودرېږي او لبیک کوي. قدرمندو فیاض بھائی به تاسو کتلي، د حالات به تاسو هم کتلي. قدرمندو چې اپریشن ته د ده خبره پاتې وه. الحمدلله چې کاشف بچی چېرته لاړ شو، کاشف بچی دا مایک یوز کړي، نو هغه خلک بېنوا نه پاتې کېږي. زما تکړه خویندې میندې، زما تکړه پښتانه چې کوم ما سره څنګ په څنګ ولاړ دي، الله دې راته تل آباد خوشحاله او کامیاب لري. دی که زما یو خور د یو کې ما دی کاشفه دا به ته بوځې اسپتال ته او ته به ایډمنټ کې. یا الله شکر دی داسې خویندې مې هم شته چې ما سره ولاړ دي د دې خلکو دپاره او دې خلکو سره مرسته او تعاون کوي. فیاض بھائی څنګه یې؟ شکر الحمدلله، الله فضل دی. مسافر وروړو مسافر خویندو میندو موږ سره ډېر لاس وکړو. یعنې کمه تنګي او سخته وه، هغه باندې الله پاک اوس لږ اسانه کړه او اوس اپریشن لا روان دي. فیاض بھائی دا راته ووایه چې کم ټایم دله ما خپرونه وکړه، خپرونه نه بعد تاسو ته سکون میلاو شو؟ ډېر زیات سکون، لږ یو لږ یو ډېر زیات سکون میلاو شو موږ ته. او جي ژوند کې څه خوشحالي راغله؟ ډېره زیاته خوشحالي راغله جي، خوشحالي راغله بلکل. څه به وایې چې کم خلک تا سره ودرېده، زما خویندې میندې، زما وروریان، زما تکړه پښتانه تا سره ودرېده او زما په اواز لبیک کو، تا سره مرسته او تعاون وکړه، هغوی دپاره به څه وې؟ هغوی خو ډېره زه شکریه ادا کوم. الله دې په خپلو ځانونو خوشحاله کړي، الله دې قدر وکړي چې دومره موږ سره مرسته وکړه، دومره موږ سره تعاون وکړه. الله دې دې قدر وکړي. ستا څومره پیسو ته حاجت و؟ زما 60,000. 60,000 څومره درته راغونډې شوې؟ تقریبا 1,50,000 راغونډې شوې. ماشاءالله 1,50,000 درته راغونډې شوې. جی زما خپرونې نه بعد؟ ستاسو خپرونې نه بعد. قدرمندو کاشف علي چې را نه شي او د دې خلکو اواز اوچت نه کړي او کاشف علي چې دې خلکو سره ونه درېږي نو څوک به راځي یار؟ کاشف چې د دې اواز جوړ نه شي نو څوک به جوړېږي؟ قدرمندو ډېر زیات خوشحاله شوم یار چې کاشف علي ادنا غوندې انسان په اواز دغه خلک ودرېده. 80,000 روپو ته ضرورت و، الحمدلله 1,50,000 نه ورله زیات راغی. فیاض بھائی دعاګانې به کوې، دغه خلکو ته به یې کوې، دغه خویندو میندو ته به یې کوې چې کم خلک تاسو سره ودرېده او تاسو سره یې مرسته او تعاون وکړه. بلکل والي دا جي دا به زموږ هر ټایم دا واقعه دي، بلکې زموږ دا مسافر وروړه بلکې ډېر شکرګزار خو ستاسو یم چې تاسو موږ له اواز اوچت کو او دومره ټایم به موږ له راکړه. الله دې ستاسو قدر وکړي. مننه، خوشحاله اوسئ. زه به د پښتون دپاره او د سیمې هر بچي له راځم او اواز به اوچتوم. قدرمندو خوا کې را سره خورکۍ ولاړه ده، الفاظ نشته چې خورکۍ ته زه څه ووایم. خورکۍ له ما ډاډ هغه ورځ هم ورکړه، خو اوس به م ورکوم. خورکۍ ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. خورکۍ څه به ویل غواړې هغه ورځ په مخ باندې جړا وه، خفګان ویرو، نن به څه وی غواړې؟ زه بس ټولو ته دعا کوم، ښه خوشحاله یم، ټولو خویندو وروڼو نه ټولو ته دعا کوم، بس الله دې موږ ته هم روغ صحت راکړي، الله دې هغوی هم غمونو نه وساتي. خورکۍ خوشحاله خو یې که نه؟ ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما خاوند علاج وشو. دغه خلکو ته به دعا کوې چې دا کم تاسو سره ولاړو؟ شکر الحمدلله 5 وخته دعا کې یاد لره کوم او 5 وخته ورته دعا کوم. خورکۍ 5 وخته ورته دعا کوم یار، څومره خوشحالۍ خبره ده. قدرمندو کاشف علي چې اواز اوچت کو دې خورکۍ دپاره، نو دا خورکۍ به اوس تاسو ته دعا کوي، دا خورکۍ به تاسو په دعا کې یاد ساتي او هر هغه انسان د دعا محتاج وي چې زه دا مرسته او تعاون وکړم، دا خلک ما ته دعا کوي. خورکۍ د ستا چې کوم کوروالا دی دا زما ورور دی، دې به زه اسپتال ته به وځم. زما یو خورکۍ د UK کې ده، هغه وایي د هغې په زړه ارمان دی چې دا ورور ته خپل اسپتال ته به وځه، نو مونږ بیا هم څه نه څه خدمت کوو. ښه خورکۍ حسبي جان الله دې تاسو ته ورځ درکړي، الله دې تاسو ډېرو غمونو نه وساتي او ستاسو مو ډېره شکریه ادا کوو. الله دې خوشحال لره خورکۍ. قدرمندو کاشف علي به نن خوشحاله یار، کاشف علي به نن په سکون خوب وکړي. قدرمندو کاشف علي ژوند کې نن خوشحالي ده. پروګرام مې وکړو 60,000 روپو ته حاجت و، الحمدلله 1,50,000 نه ورله زیات راغونډې شوې. خو دې کې زما یو خور ده، زما UK کې ډېر پښتانه خویندې میندې دي
سلخانې پښتانه ډېر تکړه خلک دي بیا خټک قوم ډېر تکړه قوم دی قدرمندو چې کله مې اواز اوچت کړی دی نو کاشف علي سره ولاړ دی زما یو کور ده ما ته کاشف بچې زما په زړه ارمان دا دی چې دوی ته خپل هسپتال ته بوځي نو بالکل زه به د سیمې پښتون دپاره غریب دپاره یتیم دپاره د بېوسه دپاره اواز اوچتوم او انشاءالله دې خلکو له به راځم د دې خلکو حوصله به جوړېږم زه په هغه خویندو میندو هم ویاړ فخر کوم چې ما سره ولاړ دي قدرمندو چېرته هم مزې تاسو مونږ سره اوسئ فیاض بهي هسپتال ته بوځم تاسو دعاګانې کوئ او تاسو سپورټ کوئ بالکل قدرمندو تاسو هر څه په خپلو سترګو وکته فیاض بهي ایډمیشن ما په خپل لاس وکړو زه یې ګواه شوم دلته ما سین خپله هر څه وکړو د فیاض بهي داخله هر څه ما په خپله وکړه قدرمندو هر څه تاسو خپله وکته دا د ستاسو مینه ستاسو محبت ستاسو سپورټ زما په اواز تاسو لبیک داسې خلکو سره تاسو ودرېدئ قدرمندو ما چې مایک نه وی راغستلی او ما چې دا کیمره نه وی آن کړی نو دې به نن هسپتال ته راتلو دې به نن داسې و خو الحمدلله زما مایک او کیمره آن شوه د علاج به اوس جاري دی به علاج کې دی به انشاءالله سکون کې حیا کې عزت کې پرایویټ هاسپټل دی علاج به کېږي قدرمندو زما مقصد هم دا دی او زما مشن هم دا دی زه یم چې هر غریب له ورشم هر یتیم له ورشم هر بېوس له ورشم د هر چا اواز جوړ شم الحمدلله زه الله لاک لاک شکر وباسم چې الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما د مایک او کیمرې له تا دومره طاقت ورکړه چې د یو بېوسه علاج هم به وشي فیاض بهي علاج به د اوس کېږي ښه انشاءالله دعاګانې کوه صحیح ده دعاګانې دي جی علاج نه به نه پاتې کېږي رور دې شته ښه صحیح ده جی صحیح ده صحیح ده چې سم وي ما ته کال کوه زه به تاله راځم انشاءالله هر څه به ډایرکټ حل کېږي ښه صحیح ده جی مورکې یو دوه خبرې به راسره کې مورکې څه به ویل غواړي یا په سړک باندې فیاض بهي ولاړ چغې سورې والي یا الحمدلله کمره ورته میلو شوه علاج به سکون کې وشي حیا کې وشي عزت کې وشي خلک هم در سره ودرېده مورکې څه به وی غواړي بس زه ټولو ته دعا کوم چې شکر ده چې موږ ته دومره لاس امداد وکړو چې ما خاوند هسپتال ته نن رالو بس ټولو ته دعا وکړو دومره هر څه دې وشو چې خاوند نن هسپتال کې خپل خپلوانو لاس نه یې درکړی مورکې بس چا در لاس نه یې درکړی ډیزاین چې چا لاس راکړی نو مالې به مو نن میډیا ته راتلو خپله ته پته ده چې میډیا ته څوک راځي مجبورۍ د وجې راځي اوس خو خوشحاله یې که نه مورکې ډېره خوشحاله یم ټولو ته قسم د زړه نه مې دعا وځي چې 5 وخته ورته لمونځ کوم دعا ورته کوم
خوشاله اوسې مورکې الله دې ټول عمر خوشاله لره قدرمندو زما مقصد هم دغه دی چې داسې خلکو سره ودرېږم داسې بېوسو خلکو سره ودرېږم داسې خلکو اواز اوچت کړم زما یو خورکې د یو کې هغې ما ته ویل چې کاشف بھائی دا هر څه به ته خپله کې ته به ورځې او هسپتال ته به ته خپله بوځې الحمدلله دا خورکې ارمان هم پوره شو آرام یې وسو فیاض بھائی داخله هر څه ما وکړه هر څه ورله ما وکړه مشر زه شوم دلتې داخله هر یو څیز ګواه زه شوم قدرمندو دا فیصله زه په تاسو پرېږدم دغه تکړه پښتنو باندې پرېږدم انشاءالله دغه خلک به فیاض بھائی سر بیا هم ودرېږي لاس په لاس به ورکوي الحمدلله دي نه ما تپوس کړو چې ستاسو څه ته حاجت و دي هغه ټایم وایي چې زما 60,000 روپیو ته حاجت و زما خاوند باندې 60,000 روپۍ راتلې مورکې ووایي الحمدلله زما اواز نه بعد ورله بیا خلکو 1.5 لاک روپۍ راواستلو ولا خلک لګیا دي راستوي ولا نو دغسې تکړه خلک چې وي دغسې پښتانه خلک چې وي زه پرې ویاړ فخر کوم الله دې راته دغه ژوندي خوشحاله آباد لري او انشاءالله داسې خلکو سره به زه ولاړ یم خپل کیمرمین یوسف جان سره چیر چرته په الله سپارم الله ولره والسلام